د پاکستان کرکټ ټیم کپتان حواله سره یو کنټروورسي جوړه ده. ډیر مرګري د بابر اعظم په حق کې دي. ډیر مرګري وایي نه چې بابر اعظم د کپتانی نه کوي، خو سرفراز احمد د پاکستان سابقه کپتان او هم د کپتان حواله سره یو اهم سټیټمنټ جاری کړی دی چې هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم چې سرفراز احمد د بابر اعظم کپتانی حواله سره سوي دي یا سرفراز څنګه وړي چې څوک ته کپتان شي. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. اغه نه علاوه د بابر اعظم حواله سره هم اهم اپډیټس چې په هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ټول پهله د سرفراز احمد په خبره باندې هغه چې کوم بیان جاری کړي په هغه باندې خبره کو. سرفراز احمد ویلي دي چې شاهین، بابر اعظم، رضوان او شاداب دا څلور وړه کلاډیان چې کوم دي دای سره د کپتانۍ ایبیلیټي دی کې د کپتانۍ کیپیبلیټي شته دي. دا مطلب کپتانی کول شي، دا کپتان مټیریل دي دا څلور وړه کسان. خو دای بیا په کار چې دی کې هر یو سړی کپتان شي چې بیا هغه صحیح مانو کې کپتان اومني او بیا دغه په کپتانۍ کې ټول رايوځي شو، دغه په کپتانۍ کې د ځړه نه گیم وکي. نو دا خبره سرفراز احمد بالکل ټیک ټاک کړل. څنګه چې تاسو له معلومه را چې شاهین افریدي نه خو سپیله کپتانۍ شتل پکار نو شاهین افریدي نه کپتانی واغشته شو. شاهین افریدي ګوره ټیم ته اماد وسیم راوستو، عامر راوستو. شاهین افریدي هم غوښتل چې دا کلاډیان ټیم ته واپس راشي جی، چونکه دای خپلو کې میټینګونه غپ شپ هم لګیدلې دي. دا غي حواله سره هم څه اهم اپډیټس الریډي تاسو سره ما په یو ویډیو شریک کړی و. محمد عامر او د شاهین افریدي دوبۍ چې کوم لیګ په هغه کې ملاقات شوی، آی کې د دوړو ناسته پاسته شوی و. اماد وسیم سره هم د شاهین افریدي ملاقات شوی و. نو اماد وسیم او امیر غوښتل چې کپتان د سوق شي، کپتان د شاهین افریدي شي. اوس کچره شاهین افریدي نه کپتانیږي او بابر اعظم کپتان شي، نو آیا امیر او اماد وسیم په بابر اعظم سره 100% افورت سره گیم وکي؟ آیا امیر او اماد وسیم به بابر اعظم په کپتانۍ کې خوشحال وي کنه؟ لکه ټیم کې د ګروپ بندي دغه خو نه راځي، مطلب خطر خو نه چې ټیم کې به ګروپ بندي وشي. بیا لکه ګروپ ټیم کې چې کله ګروپ بندي وشي کنه، لکه سکه لاډیانی د بابر اعظم په طرف یو سکه لاډیانی هغه امیر او اماد وسیم یا شاهین خو خیر داسې لک نه چې ګروپ بندي وکي. خو امیر او مطلب ان کیس لیټ سپوز کو او شو لکه زدا نه چې چاري ګروپ جوړ شو، څه کسان یو خو یې بل خو د بابر سره چې کم کسان یې بابر په کپتانۍ کې خګیم کوي او شاهین ولا چې کم ګروپ یې امیر ولا چې کم ګروپ یې ای بوي چې بس د میچ مونږ بایلونو خدا ګروپ بندي چې کم وی دغه مطلب ډیس ایڈوانټیج کم نقصانات یې غدایي چې بیا ټیم یو رنګ پرفارمنس نه کوي. ټیم چې کوم د میچز بیا نشي ګټلې، ګروپینګ پکې شي ویجی پرفارم نه کیږي. یو چې په ټیم کې د یو کلاډي هم کرپټي، یو کلاډي دی هم فیکسري، یو کلاډي دی هم غواړي چې د میچ زبایلم، نو بیا مطلب دا یو داسې T20 فارمیټ یو داسې گیم دی چې دی کې په هر بال باندې د میچ پوزیشن چینج کیږي. نو په دې کې ټولو د پکار دي چې را یونایټ شي، را یوځای شي، په اتفاق باندې گیم وکړي. د سرفراز احمد دا ویلي دي چې کپتان هر یو شي، نو پلانور کلاډیانو له پکار چې دی دغه کپتانۍ کې ماغه کپتان بیا سپورټ کیږي. دا سرفراز احمد یو ډېر ښکلې خبره کړې ده. سرفراز احمد د پاکستان لپاره 2017 کې چیمپئن ټرافي هم ګټلې و چې فائنل د انډیا نه ګټل شو. یو ډېر یادګاري میچ و. امیر پکړ ښکلې بالینګ کړو. خیر دا خو سرفراز احمد سټیټمنټ بابر اعظم حواله سره هم دا خبرونه په غیا لډی ما یو ویلوګ تاسو سره شریک کړو. بابر اعظم وایي چې زه د درې وړو فارمیټو کپتانی کوم، که کپتانی راکوي د درې وړو فارمیټو به راکوي، ټیسټ T20 او ODI. فلحال چونکه پاکستان کرکټ بورډ ولا د T20 او د ODI کپتانی افر کړي واخو بابر اعظم ولا وی چې نه درې وړو فارمیټو به راکوي. د کې حقیقت شته که نشته دا براتلون کې ټایم کې پته لګي. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.